اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. د عوامی نیشنل پارټۍ چې کوم د مشران اعجاز خان، ارباب صاحب، مختیار خان، حسین شاه خان، سید الرحمن صاحب ناست دی، بلا مشران دلته ناست دي، ضلعي صدر اعجاز خان. څنګه چې MNA صاحب خبره وکړه چې بله ورځ دوه جلسې په ملکنډ کې کېدې چې یو زموږ ریلي وه او یو د هغې خلکو جلسه چې هغه نوې هغې اوس یو نوی څیز په دې صوبه کې او هغې له کلي اختیار ورکړی دی د بیروکراسي او د ډیولپمنټلز او څه چې دي. نو زموږ په هغې به چې 144 تنه په موږ باندې 188 کې پرچې وکړې او هغې ته سرکاري سکیورټي او د سرکار په خرچو باندې د هغې جلسه وشوه. نو کله چې په موږ د مشکل وخت رالی نه د NP د قیادت د ملکنډ خصوصي طور د اعجاز خان، د ارشاد محمد خان، رازق لا چې څومره د ملکنډ NP تنظیم دی د هغې شکرګزار یو چې هغې زموږ په دې سخت وخت کې زموږ دپاره اواز اوچت کو او دغه شکریه موږ د NP د صوبایي او د مرکزي لیډرشپ هم ادا کوو. زه مختصر خبره به وکړم چې د ملک لکه ټول موږ په دې سیاست کې اوس نوي یو دومره پوه هم نه یو، خو د 48 نه دا غلاظت را روان دی، د 48 نه 2023 پورې دلته یا فوجي امریتونه راغلي دي یا که داسې مات ګوډ جمهوري حکومتونه راغلي نو هغه هم کنټرولډ وو. نو تر څو چې دې وخت کې وخت راغلی دی چې موږ د دغې غلاظت نه ځان خلاص کړو، د اسټبلیشمنټ چې کوم رول دی چې د کومې ادارې کوم آیني رول دی پکار دی چې د هغې پورې هغه محدود شي او پالیټکس چې دي دا د عوامو ته پرېږدي او د عوامو منتخب نمایندګان چې دي هغې حکومت جوړېږي او اختیار دی د هغې سره وي. نو دغه کې به زما یو ریکویسټ وي د عوامي نیشنل پارټۍ مشران هم ناست دي او ضلعي تنظیم هم ناست دی چې دې دپاره شریک جنګ، شریک جدوجهد که زموږ د پارټۍ پالیسي هر څنګه د خو زموږ د ملکنډ په سطح کم از کم دا ګارنټي ما او MNA صاحب درکوو، زموږ تنظیم درکوي چې موږ به اوږه په اوږه د یو بل سره ستاسو سره به هم ولاړ یو، تاسو نه دغه امید ساتو چې موږ سره به هم ولاړ یو چې یو ځل موږ دا سیاست ته دغه نه آزاد کړو نو بیا به خپل منځ کې کوو. هرې پارټۍ سره خپل پروګرام دی، خپل منشور دی او هغې ته د برابرۍ هغه موقع او هغه ماحول ورکول پکار دي. نو دا یو عجیبه غونته کې صورتحال ستاسو د مخې دی، د ملکنډ کې چې څه کېږي، ټوله صوبه کې څه کېږي. نو زه یو ځل بیا اعجاز خان ستاسو د ټول تنظیم او د خپلو راغلو مشرانو شکریه ادا کوم. ډېره مهرباني جي.